السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن په دې ویډیو کې به موږ د سورۃ البقره آیات نمبر 113 تر 114 پورې انګلیش اردو پښتو کې داسې ترجمه سناوو چې په هغه کې الله پاک موږ د داسې یو خبرې یو واقعا نه موږ خبرې چې هغه واقعا هغه خبره بس تاسو زړونو ورپي تر اخره پورې ویډیو وګورئ او واورئ. تاسو به د دې سره سوچ او فکر بدل شي. د دې آیات ترجمه مولانا مفتی سعید شاه صاحب په داسې قسم تشریح او ترجمه کړې ده چې د دې سره به تاسو ایمانونه تازه شي او زړونه به مطمئن شي. زما ورونو زما خویندو دا ویډیو ضرور لږ کوټي سات واورئ او وګورئ. د دې سره به تاسو زړونو ته سکون میلاو شي ان شاء الله. کچره تاسو حقیقت ته ځان رسول غواړئ او ځان پوه کول غواړئ نو بیا وورئ چې الله پاک اهل کتاب د اختلاف په باره کې او د مسجدونو د حرمت په باره کې څه فرمایلي. نو دا ویډیو اخره پورې وګورئ او واورئ، خپلو ملګرو ته هم شیر کړئ. دا آیاتونه به تاسو حیران او ویډیو سبسکرایب کېدل د ناهیر نشي. اوس مخې ته ترجمه واورئ. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. ویل یهودیانو ندی عیسایان سشی باندې، یعنی دی په هیڅ دین نه دي، غلط دی، باطل دی. وقالت النصارى ویل نصاراو ليست اليهود على شيء، ندی یهودیان پهیشی پهیستی، باطل دی، غلط دی. وهم یتلون الکتاب، او حال دادے چی دی ولی کتاب لرا، خپل کتاب ولی. دا عیسایان انجیل ولی نواغی کی دا تورات بحث شا، او که یهودیان تورات ولی نواغی کی دا انجیل بحث شا. كذلك دبرني قال الذين بالحرجا لا يعلمون مثل قولهم، جن کوئدل پشان دوینا ددی. دبرنی مشرکان مجوس او د مکی مشرکان اغي هم دغوین چې یو خو منګو یهودیان غلط دي، عیسایان غلط دي، مسلمانان غلط دي، من سم دي. هر سړی ځان ته نسبت کوي چې زه په سمه روان یم، زه په سمه طریقه روان یم، او نور ټول غلط دي. فالله يحكم بينهم، الله با فیصلو کی پمینځ د دې کې یوم القیامت، برز د قیامت. یا خو ټول جهنم تولیږي، یا ټول جنت تولیږي، یا به بعضې جهنم تولیږي بعضې جنت ته. نو چې څوک جهنم ته لاړ دی باطل و غلط، او چې څوک جنت ته لاړ نو دی صحیح. فالله یحکم، الله به عملا فیصله وکړي پمینځ د دې کې پرز د قیامت. فیما کانوا فیه یختلفون، په هغې کارونو کې چې ودي په هغې کې اختلاف کوونکي. بله زورانه ومن اظلم، څوک دی زیات ظالم، یعنی هیڅ څوک نه دی زیات ظالم. ممن د هغه چا منعا چې بندوي منع کوي مساجد الله، جماعتونو د الله نه. څه شی منع کوي؟ ان یذکر، دا چې ذکر وشي په دې کې اسمه نوم د الله. ان یذکر، دا چې یاد کړی شي په دې جماعتونو کې نوم د الله. یا خدا خاص الله را لګلې دی یو واقعیا پوری، او یا دې کې آیت کې عموم دی. یو واقعیا دا وا
چې د روم عیسایانو په بنی اسرائیلو فوج کشي کړې وه او دی وجلیو بیت المقدس کې او دا بیت المقدس روان کړو او دلته خنزیران حلال کړو او دلته ټول يهوديان وجلیو او دا مزه ټول روان کړو نو بیا دي دلیو نو ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه مراد تینا هغه د روم عیسایان دي چې بیت المقدس روان کړو دا غټ ظالمان یا چې کله نبی علیہ السلام مکه کې او مکه کې مشرکان خپل بوتان خو کې 365 او حرم شریف کې وای مسلمانان او صحابه مانځه کنه پرې کول منقول وای نو دا لوی ظالمان یا آیت عام دی هر هغه سړی چې جمعات نه خلق بندي د مانځنا د تلاوت نه د اعتکاف نه د درس نه د الله د یاد او د الله د ذکر نه نو دی غټ ظالم دی اي یذکر فیها اسمه دا چې جمعات کې د الله وحدانیت بیان شي د دین څوک منګي یا جماعتونو کی د شرک نفی بیان شي دین څوک منګي نو دا غټ ظالمان وسعى فی خرابها او کوشش کی پرانولو د جماعتونو کې جماعتونه نړۍ رواني یا و بندي معطل گئی خلق پکې مانځه ته نه پریدي د دین اجرا ته نه پریدي نو دا غټ ظالمان اولئک دا هغه کسان دي ما کان لهم چن دے مناسب دی لرا آیت قلوها چی دندشی دغ جمعتون تا الا مگر خائفین پیرا یعنی دغ عیسایان یا دغ کافر بیت اللہ شریف تا یا بیت المقدس تا یا دا اللہ جمعتون تا قدن در آتل غواری چیزڑا کی یری پیرا را اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین دی کی زیر او مسلمانانو ته چې اوس خو تاسو دا مشرکان بې ایمانه بیت الله کې نه پریږدي یا نبی علیہ السلام سره د خپل ملګرو عمرې روان شوی او حدیبیه کې دی منع کړ چې واپس شي او صلح د حدیبیه وشو او لږ شرطونه مقرر شو چې سکالي واپس لاړ شي بیا کال له عمرې راځي نبی علیہ السلام بیا دغه ځای کې خپل سر وخرو او احرام کلاو کو او دغه ځای نه ملګری واپس نو دا آیت چراغ نو دوی کې زیر او مسلمانانو ته چې اوس خو مشرکان ډیر بدمعشان دي ظالمان دي ولک صبر وکي بیا بدی دی بیت الله کې قدم کې نه دي پیر ورځ تاسو الله غالب کی او دی به شکست وکړي دی به بیر نو کله کله بسړی امتحان راځي باندې امتحان راځي یوځه کې د الله نیک بندیان جمعات کې د الله خدمت کې د دین او خلک د پریدي زی ول روان کی نو بیا سموده پس الله دې غالب کی او د ظالمان مشرکان الله مغلوب کی او دی بیا پیر جمعات ترازی وتلك الايام نداولها بين الناس الله عزت خلق ترمنځ روزي بدوم را بدو کله یو واری کله بل واری اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفين دا هغه کسان دي چې نه مناسب دي لرا چې دنشي جمعتونه مگر پیران لهم فی الدنیا خزي دی لرا پجوند دنیا کی شرمندگی دا رسوائی دا دیو اللہ دنیا کی شرمندگی ذلیل اخوار گئی ولهم فی الآخرت عذاب عظیم او دی لرا آخرت کی عذاب دیر لوی دے
वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, खास अल्लाह लरे दे मशरिक़ और मग़रिब। अल्लाह ला शुमाल और जुनूब हम ने टोल आलम ने टोल कायनात ने द मशरिक़ और द मग़रिब तख़सीस उर्फ़न को कि ज़्यादातर उर्फ़ के खलक मशरिक़ और मग़रिब लफ्ज़ इस्तेमाली नुज़क इदारा हो। बाज़ी खलक चिकना मुसाफिरू सोरले मने रवानू मानज़ के बा कल सोरली यो तरफ था कल बल तरफ था। नबी अलैहिस्सलाम ने तपूस की या रसूल अल्लाह सफ़र की मंग पा आसमानी सवार रवानी हो तो आसमान कल यो तरफ तशी कल बल तरफ था तो अल्लाह दायतून राउलेगा कि तो खो प तरफ द क़िबली मुस्क़े अल्लाह ना अदा कई और अल्लाह मशरिक़ के हम दे मग़रिब के हम दे। या 18 म्याश्ती मुसलमानान मुस करे और बैतुल मुक़द्दस था दी एतराज़ का चिकना बैतुल मुक़द्दस था मुस का वही कला बैतुल्लाह था यो ब मशरिक़ थे बल ब मग़रिब थे। अल्लाह जवाब की वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू नुकम तरफ था तुवल्लू चिवाव तासु फ़अयनमा तुवल्लू नुकम तरफ था चिवो गर्ज़ई तासु फ़सम्म वजहुल्लाह मुद्दग़ तरफ था मख़द अल्लाह दे ज़ात अल्लाह दे कम तरफ था ची मख गर्ज़ई मुखामख अल्लाह दे। कराची और सड़े रेलगाड़ी की या बस की या जहाज़ की या बस स्वरले मानी सूर रवानी और द मानज़ो वही और द क़िबला मालूम नहीं नो चे कम तरफ ता द ज़ोन गालिब शो चे दगा तरफ ता क़िबला आगे तरफ ता उदरी के मुझ दी शुरू की और बल सड़े बदत न पूरी बाजी मनगरी रेलगाड़ी के सफ़र की नो उस क़िबले रुख न दे मालूम नो ची दलता ब तहर्री लाजिम था तहर्री बकाई सोच विचार फ़िक्र कि देशी क़िबला दी तरफ थे कि देशी शाह तरफ थे नो चे कम तरफ था सा जोन गालिब शु नो आगी तरफ था बमूज शुरू की दास्ता। शेयर करो, लाइक करो अल्लाह के रज़ा के लिए।